چې کله نه شهید شوي دي قسم په الله چې دا زړه مو پسې جړېږي. یو څو شپې مخکې د عیسی په کم 1 بجه وه د شپې موږ رالو زمونږ د پښتنو د خپلو علماو سره ډېر درس کې د شیخ صاحب داسې خبره یادېږي چې کوله بیا او تاسو وایئ چې یاره کاشه خبره بیا واورو. یاره جي د هغوی خو ډېر داسې دغه مونږ ته را یادېږي خبره را یادېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه او شکریه. د کوم وخت نه چې حضرت شیخ صاحب شهید شوي دي نو د هغه وخت نه الحمدلله د خلکو ډېره زیاته مینه محبت دی او د ټولو دنیا خلکو دې زړونو ته هغه مینه ورکوزه کړې ده الله رب العزت. او دا د شیخ صاحب رحمت الله علیه د هغوی کراماتو د هغوی هغه برکاتو او د هغوی د احادیثو د درسو هغه برکاتو نو الحمدلله مونږ خپله د حضرت شیخ صاحب شاګردانو په 2018 کې زمونږ فراغت شوی دی او الحمدلله د هغوی په شاګردۍ کې راځو او په هغې باندې مونږ فخر کوو الحمدلله. نو الله رب العزت دې د حضرت شیخ صاحب او شهادت په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي او الله رب العزت دې د حضرت شیخ صاحب د برکته زمونږ مغفرت نصیب کړي. مونږ چې راځو نو د هغوی د نیکو اعمالو د هغوی په وسیله باندې مونږ سوال کوو د حدیثو خدمت یې کړی دی نو د هغې هغه وسیله باندې مونږ دلته کې سوال کوو او خصوصا په دې مقبره باندې د الله رب العزت ډېر لوی رحم دی. مونږ یو څو شپې مخکې د عیسی په کم 1 بجه وه د شپې موږ رالو الحمدلله په کم 1 بجه هم دلته کې یو څو ځکې خلک راغلو هغې کې واړه مو غټه مو لوی مو دا ټول حضرت شیخ صاحب ته ولاړو. الحمدلله زمونږ په دې خیبر پښتونخوا په دې ځمکه باندې خصوصا بیا د چارسدي د تورمزو په دې کې ډېر لوی اکابر موجود دي. الحمدلله زمونږ د پښتنو د خپلو علماو سره ډېر هغه مینه او محبت دی او د مینه محبت تاسو اوس وینئ چې د حضرت شیخ صاحب دارې تقریبا میاشت کم میاشت برابریږي او الحمدلله تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره مینه محبت دی زمونږ د پښتنو د علماء کرامو سره. نو دا د هغې دغه برکات دي د حضرت شیخ صاحب برکات دي د علماو برکات دي او زمونږ په الحمدلله په دې پښتونخوا کې او بیا خصوصا په دې چارسده علاقه کې د دې علماو سره د دې خلکو د عوامو ډېر زیات مینه محبت. صحیح. درس کې د شیخ صاحب داسې خبره یادېږي چې کوله بیا او تاسو وایئ چې یاره کاشه خبره بیا واورو. یاره جي د هغوی خو ډېر داسې دغه مونږ ته را یادېږي خبره را یادېږي په هغې کې مزاحیه هم بیا هم کول مزاح به د طلباو سره کول او داسې چې اواز به یې وکړو څوک په ناوخته رالل یا داسې څه د راویښولو دپاره په سبق په دوران کې نو دا اواز به یې کو ای جبلي ای جبلي نو بس خلک به راویښ هم شو راتازه به هم شو. داسې چې کله به لږ غلی شو دا یعنی عبارت په دغه شو نو دغه دوران کې به یې ورپسې شه دغه د هغوی هغه الفاظو نو دا مونږ ته بار بار دا را یادېږي. قسم په الله چې دا زړه مو پسې جاړي هر وخت خفګان هر وخت خفګان لکه د عیسی به یو سړی 3 ورځې خفګان وکړي او مونږ چې کله نه شهید شوي دي قسم په الله چې دا زړه مو پسې جړېږي. الله دې د هغوی د هغه برکات په مونږ باندې کېښودلي کړي او د عیسی د هغوی په اولاد باندې هغه برکات الله کړي. ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ.